د جماعت او یا د حکومت د یوې ادارې د هغې دپاره یو سړی په غلا باندې کونډې اچوي، یعنی جماعت دی او په جماعت کې کومه بجلي ده نو د هغې میټر نشته او بس کونډۍ مونډۍ اچولې دي او ښه ټیک ټاک راځي او په جماعت کې خپل منځونه کوي او پکې لګېدلې دي او لایټ لګېدلی دی. نو د جماعت دپاره د حکومت نه په غلا باندې د بجلۍ کونډۍ اچول دا څنګه دي؟ نو ګناه ده، ګناه کبیره د غلا ده. نو غلا څنګه غلا چې څومره د غلا سزا ده دغه سزا به که سړی ځان له کور ته بجلي راولي هم دا ګناه ده. او بالفرض که چېرته سړی جماعت لا یا سکول لا یا کالج لا هر څه شی چې دی خو ادارې له په غلا باندې د حکومت د قوانینو خلاف یو کار کوي او دا کونډې مونډې اچوي او یا په بله طریقه باندې د خپل ځان له یا جماعت لا بجلي راولي او دا ګناه ده، د نه ځان ساتل پکار دی. البته دویم سوال پکې دا شوی دی چې په دغه اوبو باندې یا په دغه بجلی باندې چې په دې پکې لګېدلې د هغې لاندې مونځ کېږي او که نه کښې نامونځ کېږي، یا به طور مثال په دغه د غلا په دې بجلی باندې د موټر اوبه راخېجولی شوي دي په هغې باندې چا اودس وکړو نو آیا په دې مونځ کېږي که نه نامونځ پې کېږي؟ نو مونځ کېدل دلته دوه خبرې یادول پکار دي. دا بنیادي سوال دی. هغه دا ده چې یو دا دي چې دا قبلېدل دوه قسمه دي. دوه قسمه قبلېدل دا دي چې یو هغه قبولواله دی چې د قیامت پر ورځ به الله زموږ نه دا تپوس کوي چې پلانیه تا چې په جماعت کې د یو د ګناه بجلي وه او د غلا بجلي وه او په هغې پکې تاوېدو لایټ لګېدلی او د هغې لاندې تا مونځ کو دا مونځ تا شوی دی که نه دی؟ دا تپوس به الله نه کوي ځکه دا مونځ شوی دی. البته یا دا چې د کم موټر باندې د غلا بجلي ده او په موټر باندې اوبه راخېجولی شوي دي جماعت ته او په هغې باندې موږ غسل کوو، په هغې باندې موږ اودس کوو، نو په دې اودس باندې بیا موږ مونځ کړی دی. آیا د دې باره کې به الله دا تپوس کوي چې دا مونځ نه دی شوی؟ نه، دا تپوس به نه کېږي. خو دویم نمبر خبره دا ده چې په دې باندې ثواب میلاوي که نه، نو ثواب پې نه میلاویږي. هغه حدیث کې راځي څوک د حرامو یو نه خوري که نه څلوېښت ورځې عبادت نه قبلېږي. د دغې قبولوالي هم دا معنا ده چې په دې باندې الله ثواب نه ورکوي. نور که څلوېښت ورځې کوم عبادت وکړي مونځ وکړي نو الله به دې دا تپوس نه کوي چې تا دا مونځ ولې نه دی کړی، نه مونځ یې کړی مونځ یې شوی دی. دغه شان په جماعت کې د بجلۍ لاندې سړی مونځ کوي نو ټیک ټاک دا مونځ هم کېږي، دا اودس هم کېږي، دا عبادتونه هم کېږي، خو هغه اضافي ثواب چې کم دی هغه پرې نه میلاویږي. نو موږ خو د ثواب دپاره دا کارونه کوو، لهذا ثواب بالی چې موږ ښه حلالې بجلي راولو. او الحمدلله زمونږ د علاقې دا خلک چې دي دلته شکر دی خلک بیل ورکوي. په دې ښکته علاقو کې زه نوم نه علمه نو په دې ښکته علاقو کې داسې دي چې اکثر جوماتونو کې موږ به تلو په دې جوماتونو کې به دا د غلا بجلیانې به وي او چاته به دې وویل نو اړو دا چاته ګناه نه ښکارېدله، چاته ګناه نه ښکارېدله چې یاره زمونږ په دې جومات کې دا د غلا بجلي ده. ما یو وخت کې په یو مسله کې د یو علاقې نوم یاد کړی بیا رانه خفه شوي نوم نه یادوم دغه علاقې، خو موږ په هغه علاقه کې وو. نو هلته کې زه خو تقریبا ویم داسې د 80% نه زیات، یعنی په سلو کې د 80 نه زیات جوماتونه داسې وو چې په هغې کې به د غلا بجلي وو ټیک ټاک. یعنی په یو جومات کې موږ تلي وو ختم لا تراوو ختم و ماښام او موږ په هغه صحن کې تراویح کولی. نو هغه جومات له بلکل کونډې ښکارېدی چې دا مزې نه راوستې وې. یو کس تپوس وکړو چې یاره دا به څه حیثیت لري؟ نو ما ورته ویل څه حیثیت لري؟ خو ګناه ده. بس خبره ختمه شوله ایسته. اړو چا سره دا غم نشته دی چې یاره په دې جومات کې زه د ګناه کار کوم، د الله په کور کې غلا کومه. نبي علیه السلام ټول نه خطرناک غل دا دی د مونځ نه غلا کوي، ډېر خطرناک غل دی. لهذا غل خو هسې هم غلي خو چې د جومات دپاره غلا کوي دا ډېر غټ ډاکو دی. لهذا ځان دې ساتل پکار دی. الله دې موږ له په دین باندې د عمل کول توفیق